الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم. د مویدت منه الله رب العزت د قرآن پاک دغه آیات شي چې د سورة شورا د آیات الله پاک په د آیات شي فرمایلی دي وما اصابکم من مصیبت هغه چې ورسیږي تاسو ته یو مصیبت فبما کسبت ایدیکم و سبب دی کسب دی تاسو لوسی دی تاسو چې تاسو کوم کسب کړی دا کوم اعمال تاسو کړی دي په خپل لوسی باندې د ای پوجا سره وي د تاسو باندې عذاب ورولا د مو عزت منه نن میز الله ډیر خپه کړی دا الله مې ډیر ناراضی کړی دا الله مې نه ډیر خفا او مروار دا او چې کله الله رب العزت نافرمانی شری شي په ځکه باندې او د الله د حکم مخالفت شری شي د الله حکم نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم نه مل په صحیح طریقه سره نه مانی سستی په شکی بیا په هغه ټیم باندې الله طرف نه عذاب متوجه شي الله په قهر باندې شي خپل بندګونه تا نن موجوده سیور د مخشه د مش په ملک باندې د سیلاب په شکل شي الله یو عذاب وروستو امیدت منه آغا تحقیق مطابق چې دامره سلویر کروڑه خلق د اغه سیلاب دی بنا متاثر شول او په زراوی خلق زخمیون شول په سواوی دغه نمړ شول اخو سکی لوی لوی بلډینګینا لوی لوی چګ اماراتینا هوټلینا دکانینا کیرینا ټول خور سره خور شول د مویدت منه په دغه سوات په دا کلام په دا دیر بیا نوشیرا بیا ورسرام دی خان په دغه علاقې باندې د سیلاب په شکل شي الله عذاب وروستو ویلې چې نن امت انسانون ډېر زیات نافرماني شری کړي دي لوی لوی ګناهونه مې شری کړي دي په ګناه باندې مې جوختای او چې کله الله پاک مج مروار کی الله مج ناراضه کی الله طرف نه به عذاب نه دري دا الله وعده کړی دی دې په تو باندې بیرونه عذاب دوی وجنه عذاب کړی شي قرآن پاک نه میج دوا خبره د میج رو خوستای شي چې یو عذاب چې الله منګونه بندور ولی د خپل اعمال دی وجنه د دې آیات نسبیت دي او یا به په مصیبت تکلیف اردنی کله په انسانونه باندې ازمیش ته پراوي مسلمان وي ازمیش الله پر ولی چې بنده سکو دا غمتهینه په مخ پیغمبرونه تر شوی دي ایوب علیه السلام سمرا کلا بیماری تیر کړه الله امتحان پر وستو مش په نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی تکلیف نه تر شوی دي زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر د خپل قوم ونیولو وینا بد اره پخشش دل دعا ته کړو بیا نه بد زیاو یحیی علیہ الصلوۃ والسلام کومر ونیولو اخری اپونه شوی نه غلای شو اینا بدا ورغلو کوم درې تکا په ونه شکلو په ګنده باندې او سره په نمبر باندې مری باندې درې تکا کار کړو دا امتحانات پر درې په مسلمان باندې برسي او سره د مېزت منه د ګناه په وجه سره چې کله انسان ګناه نه شریکو الله طرف نه عذاب متوجي شي الله طرف نه به عذاب درې بلکې مېزت منه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې حضرت موسی علیہ السلام د الله پاک نه پوښتنه وکړه چې یا الله
ته چې کله د یو قوم نه مروار شي، یو قوم نه ناراضه شي، ته خفا شي، میش به تو څرنګې معلوموي چې ته خفا یې؟ یاله میش ته به څرنګې پته لګي څه نشته نه. بلکې دا مړه پرې روایات شروع غلي دي چې ورته وایي چې یاله ته خو بره یې، میش لوند دي، میش ته به څرنګه پته لګي ته مروار یې یا ته خواشي یې. الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته فرمایي چې موسی زه چې کله کوم نه خوښ وه، کوم د مو خبره مني، زه کوم نه خوښ وه وی چې زه به وقتاً فوقتاً ضرورات په ضرورات به قدر حاجات په زه په دوی باندې برمینه براوه اسمون طرف نه، او بل زه به په دوی باندې اهل خلک آبې زه په دوی باندې په کرسۍ باندې کښېنوم چې اهل یې وي، لایق یې وي دې شي، آبې په دوی باندې زه مقرروم. او بل زه به دولت صدا د مول دولت د جایداد د سم دولتینا دا به زه د ساقیونې په لور باندې ورکوم چې سخاوت کو. خو چې کله زه خفا شه بندګونې نه، کله زه مروار شه، کله مو ته ګیله ودرې چې د مو بندګون د مو خبره نه مني، د مو مخالفات کو، د مو حکمش سستی کو، چې کله زه د کوم نه زه خفا شه، انسانونه زه خفا شه وی چې زه په دوی باندې برمینه وروم بغیر د ضرورت ته شزجود برمینه په وروم چې نه دوی ته نقصان ملویږي، برمینه په دوی باندې زه وروم، ضرورات یې نه وي په وروم. او بله دویمه ده چې په دوی باندې به زه نه اهل خلک چې هغه د کرسۍ اهل نه وي، نه اهل خلک په دوی باندې زه مسلط کړم، مقرر کړم. او دریم دا چې زه به دولت صدا مول دولت بخیلونه په لوز باندې به ورکړم چې هغې به هیوارې په زړه نشي چاته یې ورکړو، زه به بخیلونه په لوز باندې دولت ورکړم. د مې عزتمنې میشت اوس که سوچ وکړي نن میج الله خفه کړی ده، الله مې ناراضی کړی ده، الله میج نه مروار ده، په چار دو چې میج الله په خوله کي، الله میج روزي کي، او میج الله په اتباع وبسي. او نن میج عزتمنې میج لګیایي الله نه فرمانی کی عذابینه په میج باندې سه قسمه عذابینه راغلل. دغې بیمارۍ دغه نه سیلاب نه مخکې یوه بیماري په میشتو ستره نه شوه په ټوله دنیا باندې، د کورونا بیمارۍ په نوم په شکل شي داسې بیماري راغله چې مو عزتمنې میج دغې نه امانې کړي چې لوس پې بل چاته نه ورکوي، د بیماري د الله کېږي. د مو عزتمنې څومره احتیاط میج کړو، څومره احتیاطونه میج وکړل، په هغې نه په ذره خلک په دنیا شي مړه شول. الله عذاب راوستو بیمارۍ په شکل شي، الله شکل بدلوي، بیمارۍ شکل ورته بدلوي، قسم قسم په صورت شي تو باندې مصیبتونه تکلیفونه عذابونه راولي. یو هغه عذاب تیر شو په میج باندې کورونا بیمارۍ په نوم په شکل شي په میج باندې الله تیر کړو، بیا میج الله په صحیح طریقه سره تبانه وبسله. خو بیماري لوړه دغې نه بعده الله پاکه بیا میشتو زول په د علاقه په د وزیرستان څه حالات وي اول ګډولي پته نه لګېدله، یو عذاب په کوم راغلی و هغه الله په ختم کړو، الحمدلله اسپیرا امن الله راوستو. هغه څه کې مو عزتمنې هغه تېر شو. دې نه بعده زلزلې راغلې، څومره زلزلې، څومره خلک پسې مړه شول. د مو عزتمنې دا بل شکل د عذاب و. بیا خو د مو عزتمنې نه بعده د سرمنې بیماري په ځناورې باندې راغله، ځناور مړه شول، بیماري انسانونو ته اصلاح شوه. او د مو عزتمنې دغه خو تېره شوه دوګر ته دا برمینه دا مره پرې یو مشر سړی و پرې داسې ورځې مخکې مو سره میلاو شو، وی چې مفتي صاحب داسې شوي دي چې د میش په د علاقه په پاکستان باندې متواتر 13 شپې میاشتې پرې برمینه لګتر ورېدلې دي او یو کې نه دړنګ کړی، یو کې نه دړنګ شوی. نن خالي 3 ورځې بارم راغلو، څومره سیلابینه څومره ایبه راغله چې داسې بنیادینه چې په کروڑاوي روپۍ په د سوات په د علاقې په د کالام شي یو هوټل و هانیمون هوټل، لوی قیمتي هوټل وی چې دغه بنیادینه په کروڑاوي روپۍ
قسم ته خبره کړه چې دامره سخت بنیادینه جوړ کړي وي، دامره مضبوط چې قرولاوي پې خالي بنیادینه وي، که چېرې سیلاب راسي ایبار سي په سوات باندې غصه وره د الله پاک د عذابونه راغلل، امتحانونه راغلل چې داسې نه وي چې د بلډینګ لاندې کوم هغه چې کله ایبار الله پر ووسته الله پاک خو عذاب سیک نیوی نشي، سیکې کموی نشي. الله پاک هغه چې کله پر ووسته هغه لوی بلډینګ چې قرولاوي روپۍ بنیادینه لوی چک محل داسې چې کله وړي د سوشل میډیا په دغه منده ورکوي چې وی وینې داس عجیب الله مې د وسوتي داسې عذابینه چې نوم نشان یې ورک شو، پاته نه لګېدل کې هوټل ته وي دا د کې بلډینګ و داس او ور شو، دا د الله طرف نه عذابینه دي. موږ نن ډېر ګناهګوري ډېر نه بلکې دا هغه ګناهونه څه دي دا چې مخکې کومې کړي دي الله ته به کړي دي. د مې عزتمنې کتابه مې کتل چې د عذابینه به چې کله په مخکې کومې الله روستل په خلق کې روستل چې ګناه به وکړو ډایرکټ په عذاب پر وغلو. مثل که چېرې د قرآن پاک تفسیر وکړي سورت بقره شي یوم ثبت خبره راغلې ده چې بني اسرائیل باندې الله رب العزت شکور منې کړی و د اول په باندې شکور به نه کوي لکه په مصر باندې الله ډېر شیونه منې کړي چې نه به کوي امو امتحان ده نه به کوي زنا په مصر باندې معنا دو نبی کی شاروپ په مصر نه شي دروي به نوی ظلم به چسره نه کی دا ګناه نه دي سوي دا په مصر باندې معنا دو چې نه به کوي نن می بیا په شلګیای اګه کوم دا غلطي وا چې وخت زمونه پیغمبر کې په واخ باندې کوم پیغمبر وو حضرت موسی علیه السلام پیغمبر وو غالبا پیغمبر وو اګه کوم معنی کو چې کسای ما کې د شکر ما کې اول پر باندې الله وی کې نه ده کو دی وی چې بس مشکور نه کې اول پر باندې دای جالینا جوړ کړی وی دریوبته به جیمه پر باندې جالور ورولو دغه نه بعد په جال شوی جیمه پر باندې ورولو اول پر باندې به جال کابون ونیول ایسور بیکل ادویم په ورځ باندې به دا جال ولر چکړو امیش کو شکور نه دا کړای میش کو جیمه په ورځ باندې خالی ور غروایي ادویم په ورځ یې چګاوي یو خلا جوړ کړه خېلې په وجه سره دی الله رب العزت نه منره خبره پیغمبر یو وخت زمونه کې خلق وی ته ویل نه خلق ډېر یې معنی کړل دی نه معنی کېدل په دا قوم درې ډلې تقسیم شو. یوه ډله دا سوه چې یوې ته وایي چې دا شای ما کوي دا ناجایز ده دا خیله ما کوي دا ناجایز ده تو چې جمعې په ورځ باندې تو چې جال ور وروایئ اول په ورځ باندې کابون ونسي ادوام په ځای چک کړئ دا تو چې ما کوي دی وي چې نامیش خو دا نه کوي میش خو خالي جال ور وروایي دویم په ځای چګوي یوه ډله دا سوه چې معنی کولی چې معنی شي دا ناجایز ده په هره طریقه کوشش کو چې معنی شي خو نه معنی کېدل یوه ډله دا سوه. دویمه ډله دا سوه به دا کوم شي چې هغې ډېر کوشش وکړو خو نه منل یو چې غنم د که خپله چار کو خو چې نه مني څه په وکړي. درېیمه ډله دا سوه چا وج په دا ناجایزه باندې لګوي چې میچې کي شکور میش کي د مې عزتمنې ډېرې خبرې ورته وکړې اخري نه ومنله چې الله پاک عذاب پر وړو سابو چې دی چګېدل شپه تېره شوه سابو چې دی چګېدل نو چې ویې کتل دی په دیولې باندې طرف ته مخینه به وړول چې څه دي چې ویې کتل طرف ته ځوانونو نه الله بزدګیون جوړ کړي وي خو مشهورون سوي سپین ږیري هغې نه الله خنزیرون جوړ کړي وي. دا درېیمه ډله الله پاک عذاب پر وغلو زنه خنزیرون شول او زنه بزدګیون شول الله په دا باندې چې شکر به نه کوي دوی شکر کړو الله پاک په دې باندې عذاب راغلو عذاب چې پر وغلو داسې عذاب پر وغلو بلکې پیغمبر علیه السلام نه صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله چې دا کوم نسل په د دنیا شي دا د بزدګیونو د خنزیرونو دا هغه نسل ده پیغمبر اسلام چې نه دا ونه یو مخلوق الله پیدا کړی ده هغه څه ورځې ژوندي وي بیا ختم شول الله ختم کړو مړه یې کړل خو الله پاک عذاب پر واستو د الله نافرماني شروع کړه
الله پاک شکلینه وړول خنزیرون او دغه نه بیزوګیون الله جوړ کړل. نن می څومره ګناه نه کی، څومره په ګناه باندې می جوختای. الله می خپه کړی دا، الله می ناراضی کړی دا، الله می ناراضی کوي، الله می نه مروار ده د مو عزت منی. خو میج نه الله بیزوګیون سره جوړوي، میج نه نر عذابینه میشته الله نرو کوي. دا د چا برکات ده؟ دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام برکات ده چې نن میږه. او بلکې دا مره پرې باشي چې ګناه به وکړو، ګناه داس خلک یې تر شوي دي مخشه کومې شي چې ګناه به وکړو، ګناه به په سنډه باندې جوړ شو چې دا ګناه یې کړی دی د سړي. او بلکې دا مره پرې چې د کوټې په دروازه باندې به پوه شي ګناه ولیکل شو، جوړ به شو چې دا ګناه دی دغه سړي دی دغه دا ګناه کړی ده. میش په سنډه باندې خو یو ګناه نه ده الله پاک کړی دا ویلي. دا د دې پیغمبر د دې امت محمدي د دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام برکات ده چې نن الله پاک په مشته باندې عذاب نه راولي. او داسې پرده الله په مشته باندې پټوي، الله مې پرده پټوي. کنه مې عزت منې میشته الله ویلي دي قرآن پاک شي چې سود ما کوي، الله میشته ویلي دي چې زنا ما کوي، الله میشته ویلي دي شراب مات شي، الله میشته ویلي دي درویغ ما وي، الله میشته ویلي چې غلا ما کوي، ظلم جتای ما کوي. نن میج لګیا نه یي، نن میج وخته نه یي پسې. اول خو دې ته سوچ وکړه د سود متعلقه چې میشتو د پاکستان سپریم کورټ عدالتي فیصله وکړه چې سود ناجایز ده، بان کړل شي پاکستان شي. د مو عزتمنو علماوې مفتونه فتوی ورکړي. کله مو عزتمنې ولګېدو سټیټ بینک ته کوم بینک ته د پاکستان ولګېدو وی چې نه دا چې کېږي نه میش پاکستان بیا نشي پته کېدای. میش دې نه بغیر ګزاره ګرو نه دو سویې نه سود نه علاوه په بینک شي میش بله ګزاره نشته، بله طریقه نشته، دا به میش سمینده کېږي. امید من سود متعلق الله ویلي دي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. الله وی چې فإن لم تفعلوا کچره خامخا دای نه من کیږي دغه نه خامخا دا چار کو نه من کیږي. فأذنوا ای پیغمبر اجازات ورکړه بحرب من الله چې د مت جنگ ته تیار شي، دا خلک ته مسره جنگ ته تیار شي چې جنگ وسره وکړه. الله میشته جنگ اعلان کړی دا. نن میش من حيث القوم ټول په دا شي خدای میږه په دا جنگ باندې الله سره میش په جنگ باندې خدای لګیایي. اخو پریزم زنه الله میجمنه کړی، غرنه الله میجمنه کړی، ظلم دیوتینه الله میجمنه کړی، دروغنه الله منه کړی. نن میزاغاس کوم په شل لګیا دا د مو عزت منه د پیغمبر اسلام برکات ده. سرنګ برکات ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا نه تللو واقعو غلي د خو زبې بل ټیم په تفصیل سره بیانوه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په کې شو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر سلام بچي اپ کې شو سره واچي دروازه وټکی دا. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل بچي ته ویایي اے بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورشا دروازه سکټه کوي چې سکتي چې کله بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها روغلا وی قتل په دروازه پرې حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ملګری حضرت اسرائیل ملک الموت اویل وردي سرنګ روغلی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته روغلی پښتنه ونوکا میشته کرته اجازه ته تیمج وننوزي. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها روغلا. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ویایي چې جی دوه قسم روغلي دي، بابا جان دوه قسم روغلي دي چې یو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مې ته وفرمیل چې جبرائیل او بل ملک الموت اسرائیل ده ویسه وته کې ورده شي چې کله داغه دوه سره کې ترغلل پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته اسرائیل ملک الموت ته دې مش ورغلي او الله پاک الله جلی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دنیا شي اس دل زغړي کا جنت ته اوس مسره دیدار ته زغړي
پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبرائیل علیه السلام ته وی چې جبرائیل امینه ته لوړ شه خو د الله په دربار شي عرض وکړه مطرف نه اسرائیل وی چې مرګ فرشته کې د بشرتی چې وی لوړه وه جبرائیل علیه السلام یې وژلی چې الله پاک ته وویه چې زه خو په دنیا کې ایسېدل نه غواړم مو خو د الله دیدار ته زړه شوی دی چې زه د الله دیدار وکړم الله ته مې زړه شي چې الله سره مې دیدار کړی وی الله ته وی غلی وی خو ای هغه جبرائیل علیه السلام الله پاک ته مطرف نه دا عرض وکړه چې زه خو به ویر شم خو د مو امت ذمہوار به سیک وي مو امت ذمہوار به سیک وي وی چې کله جبرائیل علیه السلام الله په دربار شي حاضر شو الله په خوار څه ویني الله پوښتنه کوي چې جبرائیل امین څرنګه راغلی وی ته وی چې داسې راغلی چې پیغمبر علیه السلام یې چې زه خو روح ورکوم اسرائیل ملک الموت ته خو د مو امت ذمہوار به سیک وي امونه بعد به امت ذمہوار وی چې الله په جو بشي وی ته فرمایل چې جبرائیل امین ورشه مو حبیب ته جناب کریم صلی الله علیه وسلم ته ویا چې د امت ذمہوار به زوا امت ته نه خبر پیږي چې جبرائیل علیه السلام وروړو اسمانه ورسېدلو پیغمبر علیه السلام ته کله حاضر شو ته وی چې یا رسول الله ویایي چې د امت ذمہوار به زوا بیا پیغمبر علیه السلام سوي ته وی چې صحیح شو زه روح ورکوم دویمه خبره الله په خود مو امت ذمہوار شو ذمہواری قبیله کړه خو دویمه خبره دا ده چې په مخ کومې باندې چې کله ګناهونه به امت وکړل کومې به ګناهونه وکړل وی چې الله پاک په عذاب پر وستو ټول کوم به الله تبا کړو ختم به کړو هی جبرائیل امین ویشا الله رب العزت دربار سے حاضر شه خدا خبره د مو طرف نه وته وکا چې د مو په امت باندې داسې عذاب به نه وروولي لکه په مخش امت د عذابینه وروستل داسې عذاب به نه وروولي وکي د اسرائیل ملک الموت فرشتہ ویلوړه دو وکي دا جبرائیل امین وړو الله په دربار کې یا الله پیغمبر علیه السلام یې چې مو امت ذمہوار خدا غدا خو د مو په امت باندې داسې عذاب به نه وروي لکه مخکې امتونه چې مکمل دي تبا کول داسې وی پیغمبر علیه السلام الله په جواب شي جبرائیل امین ته ویایي چې جبرائیل علیه السلام ورشه پیغمبر ته ویا چې بالکل زبې په دې باندې داس عذاب نه ورولا چې ټول کوم الله پاک د تبا کوا ټول امت الله ز تبا کوا کلی عذاب نه ورولا چې ټول مکمل غون ختم شي لشکی جزوی عذاب به په دې باندې ورولا چې هغه دای اغه نه عبرت خلی لشکی به ورولا ټول کوم نه تبا کوا دا د پیغمبر اسلام دعا برکات پیغمبر ته ورول چې داسې الله وی چې عذاب نه ورولا خلص چې شي پر ولا مشر ټول باندې داس عذاب الله نه ورولی چې ټول کوم الله تبا کو دا د پیغمبر برکات ته پیغمبر برکات نه د مار په واخشه مار نه لشکې سمې د ماخشه د الله سره خبرې کړې دي وعده شوې دي الله د خپل وعده مخالفت نه کوي نن مثلا څنګه لګي د وعده خلاف ورزي کی الله وی کې مو دا وعده د انسان سره کړی دي چې انسان ته توج د پر پیدا کړی قرآن پاک شي آپ ذکر ان شاء الله بل موضوع شي بل مقام ز په باندې بیان کړي یو وعده کړی دو ادم علیه السلام چې کله الله په پیدا کړو بیا یې وستو بیا د عرفات یو میدان دا په میدان شه ادم علیه السلام وروستو وې درولو او د هغه د ملینا دا سره میږي سدي د زیړ دې په انداز دغونو دما اندازیو خو شکل د انسان وو په دامنه وړې مزي په شکل شي مشتول بنی ادم علیه السلام دملنه میج الله تعالی کړی بیا ټول چې کله الله تعالی کړی بیا الله پاک می سره یو وعده وکړه پښتنه می نه وکړه چې لست بربکم آیا دې تو سه رب یې قرب نه یا مشتول قرآن پاک هغه خبره ورکوستلې دو پراته دا وعده په قرآن پاک شي
په نمه سپراشي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. دا شی موجوده ده. مشتلو ته کې یالا ولنا ته دې میج رب یې یالا میشتوي چې زه تو سه رب یا مو عبادت پہ کی کنه وی کوي مشتلو ته کې یالا بالکل مشتو عبادت پہ کی دا شی مسلمان یاوي دا شی کافر یاوي دا شی يهود نصراوي مشرکین یاوي مخش کیم ترشبی دی مینا مخش آغاوي امینا ورس کیم آباوي او میجا ټول موجود وي دا وعده مالا سره کړی چې الله بالکل به میجه تو عبادت کی نه میجا وعده متکړی دو په صحیح طریقه عبادت نه دی کړی دې وجه نه پچار دا د میجت منی چې میجا د الله پاک ته تباو وسی دا عذابنا قسم قسم په مشت باندې الله رو واستل پچار دا د میجا د مرګینا مخشه او میجه تباو وسی الله پاک مینا خفاده او میجی رزی کی الله مشته حکم یا کړی دا وتوبو الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون تسی تباو بسی ټول الله پاک ته تباو بسی ايها المؤمنون اے مؤمنون لعلكم تفلحون تس په کامیاب شوي دا دې کله تاسو دی ویل چې تاسو ټول تباو بسی یو کافر او يهودي نصارا ايها اليهود والنصارى والمشركين دا الله ندی ویلي الله مشته سوي تاسو ټول تباو بسی خو اے مسلمان تاسو تباو بسی تاسو په کامیاب شي په چا دا د چې مشتول کوم روسي الله توجهي استغفار وی او بل دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره قران پاک شه دا خبره الله کړی دو چې وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم نه د الله پاک چې چاته عذاب وکړي چې ته عذاب درکو اے پیغمبر چې ته په دای شوی دمر پر الله عذاب تو سن درکوي پیغمبر ته په دای شوی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دامر پر الله تو عذاب نه درکوي ته تاسو کله استغفار وی تاسو به الله عذاب نه درکوي